نکونه ویښته نه اغشتل دې کې څه فایده ده؟ په دې ورځو کې حاجیان حج له تللي دي، هغوی احرام تړلي وي. نو د احرام په پابندو کې یو پابندي دا ده چې نکونه به نه اخلي، ویښته به نه اخلي. نو موږ په پاکستان کې د هغې خلکو پیښې کوو او نقل یې کوو چې هغوی نکونه نه اخلي، ویښته نه اخلي. موږ هم نه اخلو. نو قربانۍ اراده چې کړي موږ نکونه ویښته نه اخلو، نو موږ د هغې حاجیانو پیښې وکړې. په دې پیښو باندې الله دونه ثواب راکړ چې په مکه کې حاجیانو له کم اجر او ثواب الله ورکوي، تاله په پاکستان کې هم درکوي. دومره ثواب درکوي لکه څونه چې په مکه کې حاجیانو ته ثواب دی، هغومره ثواب تعالی دلته هم درکوي. نو چې د چا اراده د قربانۍ وي، نن نه اراده وکړي چې نکونه به نه اخلو، ویښته به نه کټ کوو. بعضې دوستان داسې چې هغوی حجامت کوي او خدای پې رحم کړي، مال یې ولې ورکړي دي، قرباني هم کوي، خو حجامت هم روزانه کوي. نو دا لس شپې ورځې هغوی دې مسله وکړي، حجامت دې نه کوي. نکونه اغشتل او حجامت کول نه دی کوي. په لسمه د خپل ځان ته لږ شیشه کې وګورو، دا مخ به یې ښکلې ښکاري چې نور کله دا روزانه به یې د ځان نه سرمن ایستله، او په لسمه دې ځان ته وګورو دا لږ ویښته پرې راغلي، دا به ښکلې ښکاري. نو دا حسن دی والله الله نور هم زیات کي، الله دې توفیق ورکړي چې بیا چرې مجامتونه کي. ځکه موږ چې له عبادات کوو په دې موږ وایو چې الله خوشحاله شي، د الله رسول خوشحاله شي. پیسې لګو، زرګونه روپۍ به لګو په قربانۍ کې، پخوا خو به سرونه وو که نه، اوس زرګونه به وي، که حصه اخلي او که ګډ چیري نو زرګونه به وي. نو دا زرګونه روپۍ لګو سله چې الله خوشحاله شي، د الله رسول خوشحاله شي. نو که په دې مخ باندې دا چاړه نه دا کاږو نه دی که خو زمونږ ګټه ده. هغه د حجامت پیسې هم راته پاتې شو، د الله رسول هم رانه خوشحاله شو. په دې باندې په دې مخ چې چاړه راکاږي، نو په دې پیغمبر علیه السلام ډېر خفه کېږي.